في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. د منافقینو بد صفات چې دینو هغه ذکر کیږي، د هغوی خصلتونه چې دینو ذکر کیږي. چې دا هغه خلق دی چې دیو بین بین واله دي، چې په منځ کې چې دینو دي، نه هغې طرف ته پوره دي او نه دې طرف ته چې دینو پوره دي. او په دې رکوع کې به د دیو دا خصلتونو صفات ذکر کیږي او بیا ورسره چې دنو مثالونه هم راوړي او د دې دپاره راوړي چې مسلمانان د دې نه چې دنو عبرت واخلي او د دې نه چې دنو ځان بچ کړي. او د کومو خلکو چې دا بیماري ده نو که هغوی خپل علاج کوي نو هغوی به خپل علاج وکړي. نو دا دوه مرضونه چې دنو ذکر شو چې دیو به ویله چې مونږ ایمان راوړی دی په خوله باندې په الله او په آخرت باندې، خو الله تعالی وویل په حقیقت کې دیو مؤمنان نه دي. او بل په دیو کې بیماري دا وه چې دیو دوکه ورکوله د الله رسول لره او هغه کسانو لره چې مؤمنانو، خو الله تعالی وویل وی دیو الله له چې دنو دوکه نشي ورکولی بلکې خپل ځانونو له چې دنو دوکه ورکوي. او په دیو کې شعور نشته ده، چې په حیوان کې شعور نو په دیو کې هغه شعور هم نشته ده چې د دې دوکې به چې دنو انجام سره راوځي. اوس الله پاک وایي چې فی قلوبهم مرض، په زړونو د دیو کې مرض دی، فزادهم الله مرضا، په زیات کړی دی الله تعالی مرض د دیو. مرض څه ته وایي؟ د مرض دا ټکی په قرآن مجید کې 14 کرته چې دنو راغلی دی. المرض مرضان، مرض چې دنو په دوه قسمه دی، یو چې دنو ظاهري دی او بل چې دنو باطني دی. ظاهري مرض چې دنو ته پیژنې چې په انسان باندې بیماری راشي، ناجوړه شي، تبه ونیسي، زیړی ورته وشي، یا چې دنو دا جسم چې دنو درد کوي، دې ته ظاهري بیماری وایو. او دا الله پاک په دنیا کې په هر چا باندې چې دنو راولي، په کافر هم راځي، په مؤمن مسلمان چې دنو هم راځي. خو د دې بیمارانو د دې بیمارۍ هم چې دنو ګوره ډېرې پیدې دي، چې بیمارۍ کې چې دنو سړی صبر وکړي نو الله تعالی د دې انسان چې دنو ګناهونه چې دنو ریجوي، ګناهونه ریجوي او درجې چې دنو بلندي کوي. او په آخرت کې چې دنو دا انسان کله چې دنو بیا قیامت ته لاړ شي او د دې هغه ثوابونو او اجرونو نه خبر شي نو دا بیا ارمان کوي چې په دنیا کې په ما باندې چې دنو بیماری راغلی او داسې بیماری راغلی چې زمانه د غوښې چې دنو په چوړکو جدا کېدی، نو ډېر زیات چې دنو ثوابونه دي او اجرونه دي. نبی علیه صلات وسلام د طبي ذکر کولو د بیماریو چې په دې باندې چې دنو انسان صبر کوي نو الله یې درجې اوچتوي. نو یو سړی خواته په مجلس کې ناست و نو هغې وویله وایي بیماري څه ته وایي؟ زه خو بیماري چې دنو نه پېژنم. وایي بیماري هم په چا باندې راځي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قار شو، وایي ته پاسه زموږ د خوا نه، وایي ته منافق یې. په منافق باندې چې دنو بیمارۍ ډېرې کمې راځي. نو په مؤمن مسلمان باندې به چې دنو دا بیماری راځي، په دې کې به چې دنو صبر کوي. او د دې بیمارانو او د دې بیماری چې دنو هغه چاته پته لګي چې سړی هسپتال ته ورشي او د زړونو واټ ته ورشي او د کینسر واټ ته ورشي نو بیا به دې انسان ته به د خپل صحت چې دنو قدر معلوم شي چې دا صحت چې دنو دا څومره لوی نعمت دی. او که بیماری کې چې دنو ته الله طرف ته لاړې
ځینې خلکو باندې بیماری راشي هغوی چې دی نو ګمراهۍ طرف ته پکې لاړ شي چې بیماری کې چې دی نو ستا رجوع الله طرف ته شو نو دا بیماری نه و دا ستا دپاره ګوره لوی نعمت شو بیا او که بیماری کې چې دی نو په مصیبت کې چې دی نو ته بل طرف ته لاړې نو یو مصیبت خو دغه تکلیف دغه بیماری وه او بل مصیبت در باندې دا راغی چې ته د الله تعالی نه چې دی نو لرې شوې الله تعالی نه لرې شوې او اکثر دا مؤمنان مسلمانان نه بد عمله په دیو باندې تکلیف او بیماری راشي نو بیا الله طرف ته چې دی نو رجوع وکړي نو مؤمن مسلمان به داسې نه چې بیماری کې ورته الله یاد او په صحت کې ورته الله نه یادو مؤمن مسلمان هغه دی چې هغې ته په خوشحالۍ کې هم الله یادي او په بیماری او په تکلیف او په مصیبت کې به ورته هم چې دی نو الله یادي الله به ورته نه هېري نو که تا په الله په صحت کې یاد کو نو بیا به الله تعالی تا په بیماری کې چې دی نو یادوي بیا به ستا درجې هم اوچتوي ګناهونه هم دې ریجوي او ستا سره به چې دی نو په دې بیماری کې مدد هم کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس وای دوه نعمتونه یې خو دنیا یې قدر نه کوي یو صحت دی او بل چې دی نو فراغت دی صحت دله الله درکړی دی نو دا مه ضایع کوه دا په نشو تماشو کې په دې کې مه ضایع کوه د الله په بندګۍ کې چې دی نو خرج کا ځوانې او ښه صحتمنې طاقتورې نو د الله بندګي پکې وکړه په بوډاوالي کې خو چې دی نو هر سړی د الله بندګي کوي په بوډاوالي کې هر سړی چې دی نو په جومات کې ناستي خو کمال دا ده چې انسان په ځوانۍ کې چې دی نو عبادت او د الله بندګي وکړي د عرش د سوري د لاندې به وایي هغه ځوانې د عرش د سوري د لاندې په دې کې ځان راوله وشاب نشأ فی عبادت الله هغه نوجوان چې هغې د خپل ځواني چې دی نو د الله په بندګۍ کې چې دی نو تېره کړې هغه ځوان به د عرش د سوري د لاندې د الله په بندګۍ کې نو کمال دا نه دی چې ته بوډاوالي کې چې دی نو د الله بندګۍ ته کار وې کمال دا دی چې ته په ځوانۍ کې چې دی نو د الله تعالی طرف ته رجوع وکړي او د الله تعالی چې دی نو بندګي وکړي نو صحت ډېر غټ نعمت دی ښه صحتو او دام جسمانی بیماری ده چې کله چې دی نو شوګر شي او کله چې دی نو بلډ پریشر شي او کله چې دی نو په سر باندې دړ شي او دا انسان چې دی نو بیا وای په ما باندې چا تعویض کړی دی بیا په دمګرو پسې چې دی نو بیا ګرځي منډې وهي نو الله طرف ته رجوع پکار ده ښه دمګرو پسې ګرځېدنه دې پکارو نو صحت چې دی نو هغه ډېر غټ نعمت دی نو یو ظاهري بیماری ده ښه ظاهري بیماری او دا بیماری چې په چا راشي نو هغه بیا ډاکټر له ځي دوایي او خپل علاج چې دی نو هغه کوي او دویمه بیماری چې دی نو هغه دویم مرض چې دی نو هغه د زړه مرض دی د زړه چې د انسان چې دی نو زړه چې دی نو هغه خراب شي دې زړه ته چې دی نو قسمه قسم مرضونه چې دی نو هغه لګي په دې زړه کې چې دی نو قسمه قسم ګندګۍ چې دی نو هغه راجمع کېږي نو مؤمن مسلمان به د خپل زړه چې دی نو علاج کوي او د دې به چې دی نو حفاظت کوي لکه د منافقینو په دې زړونو کې چې دی نو بیماري د نفاق وه بله بیماري پکې چې دی نو د شک وه بله پکې چې دی نو د حب دنیا وه په دنیا محبت و لذتونه او خواهشات پکې چې دی نو دا مرضونه دي چې دا حسد او بغض او کینه چې دا هم د زړونو چې دی نو بیماری دي په دې کې پیدا کېږي د منافق په دې کې چې دی نو شک او شبهه شبهه څه ته وایو شبهه دې ته وایي چې مختلف چې دی نو نظریات دي او افکار دي هر طرف ته چې دی نو د هر طرف افکار او نظریات چې دی نو راجمع کړلي په دې دماغو کې چې دی نو یې ښودي دي او که مؤمن مسلمان دی عقیده خو چې دی نو د الله او د رسول الله خو دې مؤمن مسلمان ته چې دی نو د خواهشاتو دا بیماري نه ده چې دی نو دا لګي د خواهش ده د الله تعالی په حکم کې چې دی نو دی چې دی نو خپل خواهش ته چې دی نو رجوع کوي په خپل خواهش باندې چې دی نو عمل کوي نو دا د زړه بیماري ده که نه د الله تعالی حکم راشي چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح راشئ مانځه طرف ته خو دا سړی چې مانځله نه راځي نو دا خواهش راغیستی دی
او د دې په دې زړه کې چې دی نو دا بیماری پرته ده. او مونږ ویلو چې صحیح زړه کومه ده، بیمار زړه کومه ده، او میت زړه چې دی نو هغه کومه ده. نو صحیح زړه چې دی نو دا به د مؤمنانو یې ښه د جنتیانو صفت دا ده چې الا من اتى الله بقلب سلیم. ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراهیم علیه السلام دا هر څه چې دی نو پرېښودله، حنیف شو. حنیف دا هر قسم نظریات او افکار چې دی نو پرېښودله او خالص توحید چې دی نو اختیار کو. او الله تعالی ته چې دی نو په روغ زړه سره چې دی نو راغی. روغ زړه دقې ته ویو چې په دې زړه کې چې دی نور هېڅ قسم چې دی نو هغه ګندګي چې دی نو هغه نه وه چې نه خواهش و، نه چې دی نو شبهه وه، نه چې دی نو غلطې نظریې وې، نه چې دی نو غلط افکار و. چې په توحید سره چې دی نو سړی الله ته راشي نو دغې ته بقلب سلیم وایي. ښه د جنتیانو صفت به دای چې دیو به الله تعالی ته په روغ زړه سره چې دی نو راځي. او بیمار او میت زړه چې دی نو دا د کافرو دی، د کافرو چې لا یعرف ربه ولا یعبد امره، چې نه خپل رب پیژني او نه په دې زړه کې د الله د بندګۍ هغه حکم چې دی نو چلیږي. بل هو واقف مع لذاته و شهواته، بلکې دی چې دی نو واقف د څه شي نه د دې ټول مقصد صحیح چې لذتونه پوره کول او خواهشات پوره کولو. او بل چې دی نو مرضي زړه دی. مرضي زړه چې دی نو هغه مونږ ویلی چې مرضي زړه چې دی نو هغه دې ته ویو چې حیات پکې هم شته دی، ژوند ایمان پکې هم شته دی، خو د دې سره سره چې دی نو مرض به سره هم ملګری دی. مرض نو کله دا ایمان چې دی نو ښه کارونو ته راکاږي، او کله چې دی نو دا مرض چې دی نو غلطو کارونو ته راکاږي. نو صحیح زړه دا دی چې کله حق راشي نو حق تسلیموه، کله د الله حکم راشي، د الله تعالی د الله د رسول حکم راشي نو چې ستا زړه قبلولو نو دا روغ او صحیح او سالم زړه دی. او د دې نورو زړونو د دې نورو مرضونو نه چې دی نو ځان ساته. د منافقینو په زړونو کې سب بیماري وه، د نفاق بیماري وه. د نفاق فی قلوبهم مرضون، د دیو په زړونو کې بیماري ده. مونږ ویلو چې اعلی چې دی نو د پاسه دپاره راځي، اعلی هدن. د مؤمنانو په دې زړونو کې چې دی نو هدایت دی، او د هدایت د دې زړونو د پاسه دی. او د منافقینو د کافرو دپاره چې دی نو پیر راځي. پی وایي په دې کې دن نه دی، دن نه وایي فی قلوبهم، دا بیماری چې دی نو په دې زړونو کې چې دی نو دن نه ده، دن نه. وترکهم فی ظلمات، دا بیماری نه ده وترکهم فی ظلمات، بلکې دیو په دې تیارو کې چې دی نو دن نه دي، دن نه. نو فی قلوبهم مرضون، په زړونو د دیو کې بیماری ده او مرض دی. فزادهم الله مرضا، پس زیات کړی دی الله تعالی مرض د دیو. تفسیر قرطبي وایي دا چې دی نو خیری دی، وایو خیری دی، دعا ده وایو. دا موږ چې دعا کوو خیری کوو، دې دواړو ته چې دی نو دعا ویلی کېږي. که ته خیری کوې او که ته دعا غواړې، دا دواړه چې دی نو دې دواړو ته څه وایي؟ دعا وایو. په عربۍ کې دې دواړو ته دعا وایو، او موږ ته چې دی نو په اردو په پښتو کې ورته خیری وایو. نو وایي دا چې دی نو خیری دی چې الله تعالی دې د دیو دا مرض چې دی نو نور هم زیات کړي. تفسیر قرطبي وایو. نو داسې معنی هم کولی شي چې الله تعالی د دیو مرض زیات کړي، داسې معنی هم کولی شي، او داسې معنی هم کولی شي چې پس زیات دی کې الله تعالی مرض د دیو، یا زیات کړی دی الله تعالی مرض د دیو، دا معنی هم کولی شي. ولهم عذاب علیم، او د دیو دپاره درناک عذاب دی. د دې منافقینو دپاره عقیدتاً کافران چې دي، د دیو دپاره کوم عذاب دی؟ درناک عذاب. ولې دیو په دنیا کې چې دی مسلمانانو ته او د الله رسول ته چې دی درد رسولی دی، دا زړونه ولا چې دی دردمن کړلی. نو دغه شانتې کې به الله تعالی چې دی دیو له دردمن عذاب چې دی ورکوي. درد والا هغې ته وایو چې کله ناکله د انسان دا په دې جسم کې چې دی نو د هډوکی دننه مات شي، بهر خو روغي، خو هغه ډېر سخت چې دی نو درد کوي.
او کله ناکله په ظاهره چې دنو چوټ چې دنو هغه ولګي هغه ورکوټه زخم او هغه در چې دنو دنه چې دنو ډیر زیات کوي. نو دغه شانتي کې به دې منافقینو الله تعالی چې دنو درناک عذاب ورکوي په سبب بما كانوا یکذبون، په سبب د دې چې دیو دروغ ویلا. دا درناک عذاب ته په سوجه ملاويږي چې دیو دروغ ویلو. او دیو دروغ پس کې ویلو، دیو دروغ چې دنو په ایمان کې ویلو، په ایمان کې دروغ دا ویلو چې مونږ ایمان راوړی دی، یقول آمنا، او د ضرور نه چې دنو ایمان نو راوړی، تصدیق چې دنو هغه نو کړی. نو ذکر دې خلکو د پاره چې دنو درناک عذاب دی. نور مؤمنان چې عام دروغ وای نو په دې آیات کې هغه دروغ نه دی مرادو، دا هغه دروغ مراد دی په دې آیات کې چې کوم دروغ دی په ایمان کې ویلو چې موږ ایمان راوړی دی او په حقیقت کې دی ایمان نه راوړی. نو دا عذاب علیم چې ول ورکيو، عذاب علیم دا ول په دی وجه ورکيو چې دی په ایمان کې دروغ ویلو، په عقیده کې دی دروغ ویلو. نو دیو ته به دا قسم عذاب چې دینو ورکلی کی. او بل چې ته نور عام مسلمانان چې دینو دروغ وایو، عام مسلمانان دروغ وایي، نو هغه څه دي؟ نو هغه ګناه کبیره ده، غټ ګناه ده. عام دروغ چې ما او تا وایو دې ته څه وایو؟ ګناه کبیره وایي، ګناه کبیره. او د دې نه چې دینو توبه چې دینو لازم ده، واجب ده. ګوره د دینه بچ دینو سړی خامخا توبه وکاږي، که توبه ونیستله په داسې حالت کې لاړو نو جهنم لبځي، ګناه کبیره ده. نو که په گپ شپ کې او که د خلکو د خندولو دپاره یو، که په هره طریقه باندې دروغي، نو هغه دروغ دی، ښه ګناه کبیره ده. او دا ګوره ما او تا ته په دې معاشره کې چې دینو دا ما او تا ته چې دینو ګناه نه ښکاري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زنانه کور کتلی و، نو هلته هغه زنانه چې دینو ماشوم ته آواز کوي وایي راشه چې دینو څه در کومه، د الله سې ورته سې نیولی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه زنانه ته وایي وایي ستا په دې لاس کې وایي څه دي؟ وایي ته څه ورکوې؟ وایي زه وله چې دینو کجوره ورکومه. وایي که تا دې ماشوم ته داسې ویل وی چې راشه او ستا په دې لاس کې څه نه وی، نو دا هم چې دینو دروغ دی. ګورې ښه دا دروغ هم دی او دوکم ده. ګوره نو د ماشوم سره به چې دینو نه دروغ وی ماشوم ته، او نه به چې دینو هغې ته دوکه ورکوي. او د دوکې خبره خو چې دینو پرون تېره شوله چې دا د منافقینو چې دینو صفت دی. د امام بخاري رحمه الله په باره کې راځي یو ځګي ته تللی و، نو چا ورته ویلي و پلانکي ځای کې یو سړی دی او د هغې سره چې دینو یو حدیث ورسره دی. نو امام بخاري به چې دینو تلو لرې لرې علاقو ته و، خپلې پیسې به هم لګولې او سفر به هم کولو. نو چې هغه ځګي ته ورسېدلو نو هغه سړي تپوس یې وکړو، نو چا ورته هغه کور وروښوی، هغه پلانکی کور یې دی. نو هغه چې کور ته ورسېدلو نو هغه سړی کور نه وایي، بهر ته اس بولی دی او په پټي ته چې دینو اس بولی دی او هلته به چې دینو یې ته هلته پسې لاړ شه. نو امام بخاري پسې چې دینو هلته روان دی، نو چې هلته ګوري نو دې سړی چې دینو اس ته چې دینو تشه لمن داسې نیوله او دې اس ته چې دینو آواز کوي چې دې خوا چې دینو راشه. نو امام بخاري ورته ګوري، نو چې اس یې خواله کله راغی نو لمن یې ښکته چې دینو ځوړنده کړه او په لمن کې هېڅ هم نه و. نو امام بخاري دا ټول منظر په خپلو سترګو کې وکتلو، نو ایسته چې دینو راواپس شو. وایي دا د حیوان سره دوکه کوي، نو کېدی شي چې دینو د الله د رسول په دې حدیث کې چې دینو هم دوکه وکړي. د داسې سړي نه حدیث نه اخلم، واپس چې دینو دومره سفر او هر څه یې وکړو، سړي سره ملاو هم نه شو، واپس ترې راغی. نو ماشوم څه کوي چې د حیوان سره به چې دینو هم دوکه نه کوي. نو دوکه چې دینو دا د منافقینو صفت دی. نو تا ته ما وویله چې دروغ ویل چې دینو دا غټ ګناه دی. نبی علیہ السلام وایي الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. خبردار خبردار خبردار، د دروغو نه ګورې ځان وساتئ، د دروغو نه چې دینو ځان وساتئ. او دغه شانتې کې چې دینو دا حدیث کې هم راځي چې پای کې د منافق علامې ذکر شوی دي. اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف و اذا خاصم فجر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي
وایي منافق چې کله خبرې کوي نو دروغ وایو د منافق دا بنیاد نه دی اساس دا منافقت ده دا په دروغو جوړ دی بنیادي شی پکې دا دی او دا ایمان کې بنیادی اساسی شی چې دی نو هغه تصدیق دی او رښتیا ویل دي په منافقت کې دروغ دی او په ایمان کې رښتیا ویل دي ځکه چې مؤمن چې دی نو ایمان راوړي نو هغه به رښتیا ویو هغه به د زړه نه چې دی نو د ژبې نه چې دی نو رښتیا ویو او په منافقت کې چې دی نو دروغ ویل دي نو منافق چې کله خبرې کوي نو دروغ به ویو وایي چې کله وعده کوي نو د وعدې خلاف ورزي به کوي او کله چې اوس امانت کې ښودلی شي نو په امانت کې به خیانت کوي او کله چې اوس څوک جګړه کوي نو په جګړه کې به کنځلي کوي او ردي بدي چې دی نو دا به ویو صرف اسلام چې دی نو په یو څو ځای کې اجازت ورکړی دی ښه اسلام چې په هغې کې دروغ ویل سړی دروغ ویلی شي یو چې دی نو د جنگ په حالت کې چې دی نو دروغ ویلی شي د مجاهدینو د کمانډر دی او هغه چې دی نو دروغ وایي چې هلکه زموږ سره دومره فوج دی زموږ سره چې دی نو دومره اسلحه ده او زموږ سره چې دی نو دومره چې دی نو ګاړې دي او دومره چې دی نو هتیار دي دا د دې دپاره چې دشمن باندې چې دی نو روب راشي او یره راشي دا په جنگ کې ویلی شي او یا چې دی نور جاسوسان دي او تا ته پته ده چې په دې ځای کې چې دی نو عام مجاهد دی او هغه چې دی نو وایي زما دا خبره چې دی نو دیو دشمن ته چې دی نو رسیو نو که هغه دروغ وایي دغه شانتې کې د مجاهدینو په باره کې خبرې وکړي نو دام خیر دی په دې کې مطلب دا دی د اسلام غلبه ده د مجاهدینو او بل په هغه ځای کې دروغ ویلی شي لکه ښځه او خاوند چې دی نو یو بل ته دروغ ویو نو دا خیر دی د جوړې دپاره او اصلاح دپاره لکه اوس چې دی نو د چا ښځه یو هغه خوښې نه یو بدې شي او د دې دپاره وایي چې زموږ د کور دا جوړ چې دی نو دا چې دی نو روان دی چې روان دي چې دی نو مخې ته وخت پاس کېږي نو که دا ووایي چې زما د ستا سره مینه ده خپلې ښځې ته وایي زما ستا سره چې دی نو مینه ده او محبت دی او مینه او محبت یې ورسره نه یو نو دا خیر دی دغه شان کې کتابونو کې هم راځي وایي یو سړی و چې هغه خپلې ښځې ته وویله چې ته زما سره مینه کوې او که نه کوې قسم یې وله ورکړو ته قسم وکړې زه ستا سره مینه کومه وایي زه چې دی نو قسم نه کوم ویو قسم وایي نه کومه نو بیا ول هغه سړی چې دی نو طلاق ورکړه ده چې ته زما سره مینه نه کوې نو بیا عمر رضی الله تعالی عنه ته چې دی نو دا خبره تل نو عمر رضی الله تعالی عنه ښځې ته وویله چې اوس اوسه نه کېږي خو تا به ورته دروغ ویل وی که نه چې زه رسته مینه کومه نو ستا د کور ژوند به چې دی نو بیا چلیږي ښه داسې نه چې ته په ورځ کې چې دی نو 100 کرته دروغ وایې چېرته په میاشت کې یو ځل ووایه چېرته چې دی نو په کال کې یو ځل ووایه او د کور دا ژوند چې دی نو ښایسته کېږي چې ته کله د خپلې بیبي چې دی نو صفت کوې ورې صفت و چې صفت دې کولو نو هغه ډېره خوشحالېږي په دې باندې نو ستا نه به بیا ډېره خوشحاله او تاله به چې دی نو هر کار کوي او چې ته په مخه ردې بدې وایې او کنځلې کوې نو چې ته چاله عزت نه ورکوې نو ښځه هم بیا تاله چې دی نو عزت نه درکوي نو هغې هم چې دی نو بیا ستا سره چې دی نو طبیعت نه لګي بیا به د کور ژوند چې دی نو هغه به خراب وي نو ته بل له عزت ورکوه نو تا ته به چې دی نو عزت میلاویږي نو د هغې صفت کوه ښه که بیکاره جامې اغوستې وې نن چې دی نو ډېرې مزېداره چې دی نو ښکارې او ښایسته جامې دي چې دی نو اغوستې دي او چې بیکاره خوراک پوخ کې وریجې اونګولی چې دی نو پخ کړی دی نو د هغې صفت کوه بیا به درله چې دی نو سبا به چې دی نو بریاني پخه یو نو که په دې کې دروغ ویلی شي نو خیر دی ښه او کله ناکله تحفې تحایف هم راوړه تحفې وله ورکوه په دې باندې هم چې دی نو ډېره خوشحالېږي نو که د دې دواړو په منځ کې دروغ وویلی شي نو خیر دی په دې کې ګناه نشته هسې نه چې بایي جان د ورځې چې دی نو 100 ځله چې دی نو دروغ وایو کله ناکله به سړی وایي ښه او بل دروغ چې دی نو هغه د 2 کسانو د اصلاح راوستلو د 2 کسانو اصلاح راوستلو ورانې ده چې دی نو جوړه ده زموږ په دې معاشره کې ګوره څوک اصلاح نه راولي
او نه چې دنو د اصلاح دپاره څوک دروغ وایو. په دې معاشره کې چې دنو خلک پکې دا چغ چې وایي چې دا چې دنو دا 2 کسان نه دي، دا 2 قومونه، دا 2 خاندانونه، دا چې دنو خون خلی د یو خبرې به چې دنو یو ته وړي او د بل هغه به چې دنو بل ته وړي. په دې کلي کې چې دنو ما یو کس ته وویله مال جوړه وکړئ او دا قصه چې دنو ختمه کړئ. وایي نه وایي خو زما په باره کې چې دنو هغه داسې وایي او داسې وایي او داسې وایي. نو مال تاله دا خبرې چې دنو څوک را رسوي. اوس پکې په منځ کې نور خلک دی هغه پکې دا وړل او راوړل کوي، چغلي کولو. نو هغې چې دنو هغه اوس جوړه بالکل نه کوي، وایي په ما پسې چې دنو خبرې کوي په دکان کې او بازار کې په هر ځای کې ما پسې لګیایي. نو هغه اوس چې دنو بس قسم یې خوړلی وایي جوړه نه کوم. نو د دې په منځ کې چې دنو ته دروغ وایې چې هلکه نن خو ستا په باره کې چې دنو هغه پلان کې داسې خبرې کولې، یاره وایي چې دنو ډېر ښه انسان دی، زما سره پلان کې وخت کې ښه کړلي او پلان کې وخت کې ښه کړلي. نو که دا وکړي نو خیر دی. او یو چې دی نو هغه بل قسم د دروغو دی، خو هغه دروغ نه دی، توریه هغې ته وایي. توریه هغې ته وایي، هغه هم جایز ده، هغه دروغ نه دی. لکه نبی علیه صلات وسلام به چې دی نو تبوک ته تللو، تبوک ته روانېدو به، نو د مکې خبرې به یې کولې چې د مکه کې یو موسم چې دی نو هغه به داسې یو داسې به یو. اول ته به چې دی نو موږ داسې چل کوو، داسې چل به کوو. دا د دې دپاره چې که څوک دشمن او جاسوسي، نو که هغه چې دی نو دشمن ته خبر رسیو، نو چې دا د مکې دا خبر ورته ورسیو او موږ به چې دی نو په بل لار باندې به ځو. لکه ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه بادشاه و په مصر کې، او سارا بیبي چې دی نو ورسره وه، او هغه بادشاه چې دی نو هغه به ظالم بادشاه و، ښځې به یې نیولې. نو چې چا به داسې وویله دا زما خور ده دا ښځه، نو بیا به یې خور ته څه نه ویله. نو ابراهیم علیه السلام وویله چې دا مشوره یې وکړه هغه سارا بیبي چې دا چې دی نو ته به م وایه چې دا زما ورور دی او زه به وایم چې دا زما خور ده. اسلامي ورونه، مسلمانان ورونه، بس په دې باندې یو بچ کېږو. نو هغوی چې دی نو دغه چل وکړو، نو دام خیر دی ښه، په دې کې چې دی نو څه نقصان نشته. لکه مثال په طور باندې ته چې دی نو ته ملګري ته ځې او تا ته یو سړی ووایي چې هلکه ته چېرته ځې، ته ورته وایې چې زه خو بازار ته ځم. نو ته چې ته ملګري ته ځې نو ته په دې بازار نه ورځې سه، اول به بازار ته ځې چې بیا به ته ملګري ته ځې. ته دې سړي ته دا ځکه وایې چې اوس به راباندې څه بېګار راچوي، د هغې بېګار د نه ځان د بچ کولو دپاره ته ورته وایې چې زه بازار ته ځم. نو دام خیر دی. او نور هر قسمه دروغ چې دی نو دا حرام دی ښه، ګناه کبیره ده. ګورئ ګناه کبیره ده. نو دا ګورئ که ماشوم ته یې که په ګپ کې که د خلکو خندولو دپاره دروغ یي. یو ځینې خلک په دروغو کې زیاتی کوي، بیخي پکې د حد نه اوړي. لکه یو مثال په طور خلک داسې پکې هم وي، یو سړی وایي زه پټي ته تللی وم، دومره غټ مار و پټي کې چې دې د چنار دې سټې ته ګوره، او ما چې دی نو په لور باندې مړ کو. هلکه اوس مار دومره یي او مار په دې دومره مار چې دی نو هغه په لور باندې مړ کېږي سه. نو داسې پکې چې دی نو بیا پسې خلک اخوازي مالګه مرچکې او دا شیونه پکې اچوي خلکو د خندولو دپاره. نو دا ګورې بدترین ګناه دی ښه. او دا هم بدترین ګناه ده چې خلک په الله او په رسول باندې چې دی نو دروغ وایو. په الله او په رسول باندې خطرناک کار ګورې دا دی چې الله او رسول څه نه ویلي او ته وایې چې الله او رسول داسې ویلي. په یو مسله بیانې چېرته الله او رسول نه دی ویلي او ته وایې چې الله او رسول ویلي. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. دا الله نبی وایي څوک چې په ما باندې دروغ وتړي وایي دې خپله ټکانه چې دی نو جهنم چې دی نو وګرځوه. دا ګوره دومره خطرناک قسم دی. د دې دروغو نه دا څومره دروغ چې ویل دي مونږه د دې نه به توبه وباسو ښه، او د زړه نه به چې دی نو توبه وکاږو چې د آینده دپاره چې دی نو مونږ چې دی نو دا قسم دروغ چې دی نو ونه وایو. او په دې کورونو کې هم چې دی نو ووایو، ځکه چې دا زنانه هم چې دی نو په دې باندې اخته دي په دې ګناه کې. ماشومان د ټوله ورځ چې دی نو دروغ وایو، ماشومان قلاریو، ماشومانو له چې دی نو څه ورکول غواړي نو دا ټول ورته چې دی نو دروغ وایو. او د ماشوم تربیت ګوره په دې باندې کېږي ښه. د کور نه چې دی نو ماشوم به دغه دروغو باندې عادت شي، بیا په دې معاشره کې او په دې
حالاتو کې چې دنو بیا هر قسم دروغ وایي او څه ورته ګناه ښکاري نه. نو د منافقینو یو علامه څه ده چې دیو به چې دنو دروغ وایي، بما کانوا یکذبون، په سبب د دې چې دیو دروغ ویله. واذا قیل لهم، او کله چې وویله شي دیو ته لا تفسدوا، فساد مه کوئ، په الارض په ځمکه کې، قالو نو وایي دا منافقین انما نحن مصلحون، بېشکه موږ اصلاح کوونکي یو. دلته د فساد نه څه مطلب دی؟ نو د فساد نه مطلب تفاسیرو لیکلی چې خلک چې دی نو د الله د دین نه چې دی نو منې کول، او دویم چې دی نو د کافرو سره چې دی نو دوستي کولو، دا فساد په الارض دی. نو دیو ته چې دی نو وویله شي دا فساد مه کوئ، نو دیو بیا څه ویله؟ دیو ویله چې انما نحن مصلحون، دیو د خپل دی غلط کار ته چې دی نو دیو اصلاح ویله. په دې وجه ورته اصلاح ویله چې موږ به د دې کافرو سره هم چې دی نو د دې هم سره ملاویږو، ځکه چې دی نو اوس پته نه لګي مسلمانانو ته غلبه حاصلېږي او که د کافرو ته چې دی نو غلبه حاصلېږي اوس پته نه لګي. نو که د دې مسلمانانو ملګري شو، نو که سبا کافرو ته غلبه چې دی نو حاصله شي، نو بیا به چې دی نو څه کوو؟ نو هلته به کافرو خواله تلله، وایي مونږ چې دی نو ستاسو ملګري یو، او د مسلمانانو کمزوري به ورته چې دی نو بیانوله. د کافرو سره تعلقات چې دی نو په دوه قسمه دي. یو خو چې دی نو دا ملکونه د یو ملک سره د بل ملک سره کوي، تجارتي لین دین کوي، تجارتي معاملات کوي، نو دا خیر دی، ګوره په دې کې څه نشته. خو د کافر ته رازونه ویل، د زړه رازونه ویل، د مسلمانانو کمزوري هغوی ته ورښودلو، نو دا چې دی نو دا غټ جرم دی. ګوره داسې به څوک نه کوي چې د کافرو ته چې دی نو دا د منافقینو کار دی. نو چې دیو مسلمانانو به ورته ویل تاسو هلته څه کوئ؟ وایي مونږ اصلاح راولو، چې دا دیو ته مونږ دعوت ورکوو دې کافرانو ته، یهودیانو ته او د مکې مشرکانو ته، چې دیو هم راشي چې نو په دې اسلام کې داخل شي. دیو به مسلمانانو ته دا ویل مونږ اصلاح کوو، وایي مونږ چې دی نو دعوت ورکوو. نو دا دعوت ورکول او دا اصلاح کولو ښه کار دی، خو دې منافقینو چې دی نو په دې نیت باندې نه کوله، دیو پکې نیت دا پروتو د مسلمانانو کمزوریان ورته بیان کړي، او که سبا چې دی نو دیو وګټي، نو بیا به موږ د دیو ملګري یو، زموږ خو سره تعلق به ښیي که نه. نو منافق دې ته ګوري چې اوښ به په کومه ډډه باندې چې دی نو پاسي، نو چې په کومه ډډه باندې پاسېدو، نو بس بیا دی د هغه ملګری. او دغه شانتې کې زموږ په دې ملک کې چې دی نو هم شته خلک چې دی نو کله په یو پالټۍ کې، کله په بله پالټۍ کې، کله په یوه ډله کې، کله په بله ډلې کې، په یو ځای باندې چې دی نو ودرېږه. دغه منافقت دی چې خلک د مفاداتو دپاره کله یو طرف ته ځي، کله بل طرف ته، چې د خېټې دا تنور نه دی، دا تنور مې ډک شي، نو په یو ځای باندې ودرېږه چې کم درته صحیح ښکاري هغې باندې ودرېږه. مونږ په خلکو باندې پوه نه شو چې دی په کومه ډله کې دی، نو په یو ځای باندې یو کومه نظریه درته صحیح ښکاري هغې باندې چې دی نو مضبوط ودرېږه. نو اذا قیل لهم، کله چې وویله شي دیو ته لا تفسدوا فی الارض، فساد مه کوئ په الارض په ځمکه کې. داسې ونه ویله چې فساد مه کوئ په مدینه کې، فساد وایي مه کوئ په ځمکه کې. نو که څوک د الله د دین نه خلک منې کوي په پاکستان کې، نو دام جرم دی. که څوک یې په امریکا کې منې کوي، نو دام جرم دی. که څوک یې چې دی نو په امریکا که په روس کې منې کوي، نو دام فساد دی او جرم دی. امام حسن بصري د قرطبي کې چې دی نقل کوي، وایي دا ګناه کول نه دی، دا د دې ځمکې چې دی په دې ځمکه کې فساد دی. ګناه که په جومات کې، که د جومات نه بهر وي، خو دا د دې ځمکې چې دی نو فساد دی. او نیکي کول نه دی، نیکي کول دا د ځمکې اصلاح ده. نو که اوس چې دی نو سود دی، سودو نو سود کول چې دی نو پاکستان کې هم چې دی نو فساد دی، په امریکا کې هم فساد دی، په سعودي عرب کې هم فساد دی، په هر ځای کې دا د ځمکې فساد دی، د ځمکې ګناه دی. نو قرآن دی چې دی نو ذهن به کلاوی، ښه وسیع سوچ به قرآن درکوي. داسې نه ته صرف د خپل وطن نه خبرې او نور چې دی نو وایي د لښکې نه یم خبرو، مستقیم ته خلک وایي چې لښکې خبرې، وایي زه نه یم خبرو، وایي اخبار وایي نه ګورم. نو دا صرف د وطن نه خبره دی، وطن صرف پیژني. نو نیکی کول دا د ځمکې اصلاح ده ښه، او ګناه کول دا د ځمکې فساد دی. واذا قیل لهم، او کله چې وویله شي دوی ته لا تفسدوا، فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې، قالو نو وایي دوی انما نحن مصلحون، بېشکه مونږ خو اصلاح کوونکي یو. هغه خپل فساد ته نه دی، خلک د الله د دین نه منې کوي او د کافرو سره تعلقات لري، د زړه رازونه ورته وایو، نو دې ته چې دی نو دوی اصلاح وایو.
الا خبردار انهم بشک دیو هم المفسدون هم دیو فساد کوونکي دی ولکن لا یشعرون لیکن دیو نه پوهیږي په دې خپل فساد باندې چې دنو نه پوهیږي د خپل فساد ته چې دنو سوی اصلاح وته ویو اصلاح وته وی او که دغه شانت کې څوک چې دنو یو نوم ولا چې دنو بل ورکيو نو هغه هم چې دنو په نوم باندې چې دنو یو شی چې دنو هغه بل نوم ته چې دنو ناوړي لکه خلک چې دنو وس وی عالمي امن راولو ها عالمي امن څه شی دی فساد د ځمکې دی په افغانستان کې چې دنو لس لکه خلک چې دنو تباه کو او خلک یې قتل کړل وای مونږ چې دنو امن راولو دا امن دی او دې ټوپک راغسته دی او ما ته وایي ته د امن خبرې کوه ټول چې دنو ملکونه وران کړله وای مسلمان به چې دنو د امن خبرې کوي نو دا په دې باندې نه بدلیږي خام چې منافقینو خپل کار ته چې دنو سویلا اصلاح وای کوو او که څوک وس یو نوې نوم راوباسي چې په دې نوم باندې په امن باندې کار کوو او پای کې مقصد چې دنو دنه بل پروتي فساد چې دنو پروتي فساد پکې دې ځای پوری ده فی قلوبهم پزونو د دیو کې مرض د نفاق ده فزادهم الله مرضا پس زیاد کړی دی الله تعالی مرض د دیو یا زیاد بکی الله تعالی مرض د دیو ولهم او د دیو د پاره عذاب علیم عذاب درناک دی بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دیو دروغ ویلا په ایمان کې دروغ ویلا و اذا قیل لهم کله چې ویل چې دیو ته لا تفسدوا فساد مکوئ په الارض پس مکه کې قالوا نوای دیو انما نحن مصلحون بشک موږ اصلاح کوونکیو الا خبردار انهم هم المفسدون هم دیو فساد کوونکی دی ولکن لا یشعرون لیکن دیو شعور نه لري په حیوان کې شعور خو په دیو کې هغه شعور چې دی نو هغه نشته ده واخر دعوانا